الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون بر محمد وأهل بيت محمد صلوات ابتدای مجلس کی یو شری مسله توس خدمت کی عرض کوم کہ سمو تاسو صدقه او بسو اکثر خونی کی ډبای متخي وی غډبی کی صدقه چو دا صدقه څو پوری خونی نه دی وتلی فقیر ته مستحق ته نه دی رسیدلی تو صدقه نه دی حساب شوی مثلا زه مثال در کوم ته دا صدقه جامه کی وا میاشته بعد فقیر ته مستحق ته ویر کی د سیوایت مکومی ورځ دی ویر کی مغه ورځ صدقه واشواله ای پورا میاشت صدقه نه واشواله د سیوای غفا خبره دی اډوانس کی سړای ویر کی خو خاص صدقه خی څنګه ډیلی بنیاد باندې وی البته یی کوم ادارې څغوی ته مجتهد یا وکیل طرف نه اجازهات وی سهم امام وغیرہ خستایشی وغیرہ د سې اجازهات ور سره وي هغه یو ډبا یا خوي هغه کې تاسو صدقه چوي هغه د سې د څلکا مستحق ته رسیږي لکه مثلا مرکز یو ډبا د سې خیره مثال در کوم یو د سې تم خانه د څنګه سره وکالت نامه اجازهت نامه شته ده د مجتهد یا د وکیل یغه ډبی کې څه چي د سیوای سره ډایرک رسیږي وګرنه د سیماو تاسو کوم ډبای کې کېدو هغه صدقه ور نه سبيږي تر کې پیسې متوای شي ایوان دا څه ته پیسې ونه جیب ته دوباره یا چوای شي مگر دا سم فقیر ته ورسیږي غنه بعد بنا شیخ خستای لذا کوشش ودا کوي چې صورت خونی کې جمع کوي ټیم سه خونی نه او بسوي دا بهتره خبره دی او صلوات واسطه محمد و ال محمد باندې دغه عنوان سره استوس خدمت کې عرض کوم کسا کربلا شهدا ته کوم مقام او مرتبات سره ملو شوی ده هغه صفاتونه څنګه کې ورکیو څنګه ممتاز کړل څه صفاتو بنیاد باندې د مقام ته ملو شوی ده نسینه ده ملو شوی چې دور عظیم اصحاب ته نووتل مشترک څه خصوصیات ورکیو غوینه یو خصوصیات څنګه اصحاب ورکی ورکیو هغه بصیرات وو دغه بصیرات کته سوک سوی چې کوم مولا سید الشهدا کربلا 72 کسانو کې وو نه امام حسن مجتبی علیه السلام نه د مولا علی علیه السلام نه د پیغمبر اکرم اصحابو کې د صفاتونه ورکیو یو دلیل دا دی کسا پیغمبر خپل ژوندۍ کې څو واره جانشینه مسله خپل مسلمانو ته اصحابو ته بیان کړله حدیث دور کی حدیث منزلات کی حدیث کسا کی متعدد و حدیثوں کی متعدد آیتوں کی اخیری حدیث غدیر وو پیغمبر اکرم دا مسئلہ واضح کړله دی په باوجود پیغمبر رحلت نه بعد خالق و اهل بیت سره څو وکړل حق ونه غصب کو بیوی شهید شولا مولای کائنات 25 سال کور کې گوشنشین شولو مولای کائنات شهادت حسن مجتبی شهادت اخیری مولا سید الشهدا کربلا کې شهادت ایدی وجهات چی شدی اصلی وجه بے بصیرتی وا بصیرت ورکی نو
زه ګیلا کړي دی پیغمبر اکرم خپل اصحابونه ټول اصحاب سلمان و مقداد و عمار یاسر نه وو پیغمبر یوازې کې این تفروا چې فرار کوئ مولای کائنات ګیلا کړي دی کله بس مولا ورته ویله څه جنگ دی ګرمۍ بنا کله به ویله جنگ دی سړه بنا یوازې کې نهج البلاغه کې مولایي څه خدای رانه وایخلي اصحاب مولا حسن مجتبی سره څوره خیانتونه وکړل څه امام صلح باندې مجبور شولو خو مولا حسین اصحاب امام جمله دا شي کوي داسې جمله ایچ اصحاب بریکه نه دی شي ما رأیت اصحابا اوفا من اصحابی ما خپل اصحابونه وفادار اصحاب نه ولیدل و یاد وساتوي کسا کربلا ظهور د پاره امتداد ده ظهور د پاره یو تمهید و مقدمه ده کوم کسان څخه کربلا نه پوي شي کربلا ځان ته نمونه وګرځي هغه ظهور کیا فټ کېدای شي هغه ظهور کیا مولا سره مدد کوای شي امام اصحابو کې هم رتلای شي مو د پاره ضرورت دغه خبرې ده چې کربلا صحیح او پیژندو کربلا شناسی صحیح وکړو نه کې یون شاید د سموي کربلا اصحاب صحیح شناخت وکړو هغه کې یو برجسته ترین خصوصیات انده بصیراتو ځکه مولای کائنات نهج البلاغه کې فقد البصر اهون من فقد البصیره سترګې د نوی خیر ده روند وی خیر ده مولای خو بے بصیرت وی مولای چې د کسان متقابل قبول نه دي کسا سترګو سلیدل یو څه شای ده تحلیل کول تجزیه کول یو شی ته رسیدل حق و باطل پیژندل درست لیار تشخیص کول دی ته بصیرت لګیږي انسان صاحب بصیرت وی بیا غته لیار پاتا لګیږي بیا لیار او سنغلطیږي بیا حق و باطل نو سغلطیږي خپل زمانه کې امام وقت وسنغلطیږي د بصیرت ده دی ته بصیرت لګي قرآن ای قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون آیا صاحب بصیرت کسان وړاندې کسان برابر کېدای شي معاشره کې ډېر کسان د سړي سترګې لري قرآن وته یې وړاندې دي ویلې ایمو معاشره کې اکثر کسان حادثات رچی واقعات رچی صرف ریپوټیشن کوي ریپورٹ کوله مهمه نه ده څه وشول څه بکیږي مثلا دا ریپوټیشن ده بیک گراوند تطلای شي علل و اسباب ملموای شي ایو شي وجوهات ملموای شي دوست و دشمنو کې پیژندای شي اصل دي ته بصیرت لګیږي دا ډیره مهمه ده نن تو سوال می حالات کا سوی سوریه حالات باندې نگاه کور می حالات باندې نگاه دیږي کې انسان لک جمع منفي وکي انسان کې دی شي وی نتیجې ته ورسیږي څه چی شي دی کوم زینا پلانینګ ده کوم زینا منصوبه بندي ده چې در سره کیږي کوم طرف ته روان یو دا ډیره مهمه نکته ده وګنه ریپورت کوله ریپوټیشن کوله د صوره څو وخت کنه هنر نه ده کمال نه ده زیدق بصیرت ته لګونته کې تاریخ تناظر کې یو دوه درې مثالونه در کوم ته څه پوي شو چې غواړم تاسو خدمت کې بیان کوم کسا بصیرت پر مو ټول سترګو ضرورت نشته انسان سرګي وي ورځي پنځم امام یو مسجد ته نوزي صحابي ور سراوي مولاوتی چې صحابي تلګ د کسون نه پښتنو کې مسجد ته چوک کرنا وته ده صحابي ونه پښتنو کې بل نو کې مسجد ته چوک رغلې ده هغه وتی زمو ته پاته نشته چوک رغلې ده مولاوتی چې کونج کې وډون نو دغه نه پښتنو وکا اډون د ویر شي وتی ځړنده پاته شته ته مسجد ته چوک کرنا وته ده هغه ته هیڅ ویلې نشته رته مسجد ته امام وقت امام محمد باقر علیه الصلاۃ والسلام رغلی دی اللهم صل علی محمد صحابي ته حیران شي وتی سترګ ولا ته پته نه ولګی دا ته څنګه پته ولګی دا دوی کوم ماحول کې کوم مکان کې امام وقت موجود وي هغه ماحول بدلیږي فضا والیایي درو دیوال والیای هغه دیوالونه والیای او نورانیات رچی هغه ماحول کې مو ته څنګه پته نه ولګیږي دي ته بصیرت ویل شي دا بصیرت ده بصیرت دا نقطه ته ارز کوم مثلا که یو استاد وی کنه او ته بچه وته بصیرت تعلیم ورکا بصیرت درته نه چل منځونه پس دا کارو جې پس دا کا اس چټیټ ش کفن جوړول پس دا کا کفن څنګه جوړیږي معمولا ابتدایي د شونه خیو کنه
نه څه باد دي زه دغه طرف ته اشاره نه کوم خو بصیرت دغو شیو څه نه حاصلېږي ځکه نه حاصلېږي څه تاسو که مزید ته لوړ شئ جنگ جمل کې هغه حادثه چې یوه طرف ته مولای کائنات بل طرف ته اصحاب طلحه زبیر و زوجة النبی حضرت عائشہ موجوده وه ورکې ویلې دا میدان دا شیګارم یو کس رڅي مولانا پښتنه کې عجیبه جمله مولانا پښتنه کې مولا ته هیڅ مولا جان نیم خبر حق کوم طرف ته دی باطل کوم طرف ته دی مولا ته ویلې کنفیوز وو مولا ته مولا جان یو طرف ته هغه اصحاب قسم زوج نبی قسم طلحه و زبیر قسم بل طرف ته تو غوندې کې عظیم شخصیت داماد رسول زه خب کنفیوز یم پریشان یم نیم خبر مولا ډیره تاریخي و جمله ورته بیان کی مولا ورته چې تا کمکلتوب و جهالت اندغه ذکر ده مولا ورته چې لا تعرف الحق والباطل باقدار الرجال اعرف الحق تعرف اهله اعرف الباطل تعرف باطله مولا ورته چې اول ته حق و باطل پیژنده بیا اهل حق و اهل باطل پیژندای شي اشخاص و افراد معیار ما جوړاوه څه اشخاص و افراد و بنا باندې حق و باطل فیصله کوي اول کس کسی اول سړی کسی بیا وسې حق و باطل تړي دغه ساده مثال در کوم ما او ته چوک فیصله د پروشي اول دا ما کسه دا مترز وای دی دا مولانا صاحب دی دا چوک دی د دې تسترګي ما غړوا اولی کیس وکسا اولی مسله وکسا بیا څه چوک حق نه دی که وړو کې ویل نه دی مغه ته ویر کا که پردای ویل نه دی مغه ته ویر کا خپل دی رشتہ دار دی یار دوست دی باطل باندې دی مغه ته وای څه په باطل نسیمو معاشره کې چې چوک مول کسو چیرې یار دوست رشتہ دار غټ وړو کې مثال اولی وتلو بیا غنه بعد حق او باطل فیصله وته مغه ته لین سره کوي حساب سره کو مولوی صدای ته غلطه سوچ دی ته اول اصحاب دا شونه کس یغنه بعد ای دو څنګه باطل باندې کېدای شي نه اول حق او باطل پیژنده اغنسته به حق او باطل تشخیص او تمیز ته کېدای شي وې دي نمونه که تاسو تاریخ کې کسو خوارجو جنگ صفین کې کله قرانونه نيزو کې اوچات شول مولای کائنات ته ول از د قرانونه وایي دا خلق ویل څه نه قران څنګه وایي شي امام دوتی چې دا قرانونه نه دي جلدونه دي اصل قرآن زیم قرآن ناطق زیم حقیقی قرآن زیم خدا خلق امام وقت سے نه لوړل مولا ته مقابله کې ودرېدل خوارج ورنه جوړ شول اندا کسان بیا مولا ته میدان ته ووتل کنه خوارج مولای کائنات زتو سم پښتنه دته وکم یو ساده الفاظو کې خوارج سم مولا مقابله ویلې وکړه خوارج مولا ویلې قتل کړل سمپل و پښتنه دی بالمنزاو نه تاسو نه خل منزونه کول ټوټکې ال منزو سره خوري کړي وي ټنډې باندې دار غټي غټ ناخ کی جوړی شي وي بالمنزانه شرابيان نه شراب سره پیژندل حرامي ګڼل الله یعذ بالله زناکارو نه دغه شی تر د سره نږدې کېدل نه څه مسله وا خوارجو کې بصیرت ورکې نه وو ایدی زوی مثال در کواشم کسا عبدالله بن خباب بن ارت مولا عاشق ده محب ده کور ولا سروانو کور ولا حمل امید داو یو ملګری او سراوي لیاري کې خوارج ونی سي صفات او تولګي سي مولا محب ده عملګری ته نه پړشي ایوي ونی ته خطلې د دومره ظلم وکي د مولا د محبانو سره اغه عبد الله یا قاتل کی سارونه وای خزه څه حمله امیدوار یغه شکم پرا کی بچای ته نه وسی هغه سار وای اوړه بچی نه د خزینه سار وای ظلم ور سره وکي لسونه وینو سرنګین وی لوړ شي نهر ته وغده وزوان وکي ونی باندې کوم کس بي دغه کیسه دی ناقل کړي ده چې کوم یو تنا مخفي شوی بیاغنا بعد روشي وغده المنزونی ودرې دومره وغده المنزونو کی څونی ولا کاسي المنزونی دوره وغده و چې مو ونی نه خوب راغلل اغنا بعد المنزنه فارغ شي دوا کسونی وی خرما ونی لاندې یو خرمال ودلې وی غره وخلی ایو خلی ته چی دبلې ونه وخلی او تی ظالما لخو کسب پردای ده حرام څنګه خوري سوچ مده د خبرې تا ایو خرما باندې حساس وي یو خرما باندې یو
امام وقت مقابله کې وروتل پروايي نه وا قتل غارات یو کو پروايي نه وا وړ بچی قاتل کړه پروايي نه وا وینو سلسونه رنگین و پروايي نه کوله بصیرات لګي مولا څه د ویل قتل کړه بصیرات نه لرلې واجه وڅ مولا قاتل کړل کسا کوم قوم کیا بصیرت نوی یاد وسطا اگه قوم شکست خوری اگه انقلاب شکست خوری بصیرت دوره مهم ده حضرت موسی علیہ السلام قوم بنی اسرائیل معجزه و توخل کرامات و ارچ و توخل اگه نه بعد بیا هم څه موسی سر په هیتور ته لړل 40 دن د پاره وو قوم چې شو منحرف شوه وو سامری او الله څ کومه بچړه پرس جوړ شوه وو واجه سبا بصیرات ورکه نو قدرات نو څه تحلیل او تجزیه کړي وې لیاري تشخیص کړي وې ایمو یو مسله انداده قربان مشم که دغه مسله باندې انسان پوي شي بصیرت ډیر مهم شی ده اهل بیت بصیرت ولا کسان غوړي زمانه امام ته وخت سره بصیرت کسانو ضرورت ده اللهم صل علی متپاته استړي ووي خدورانه یو استړي چې صلوات نشو استوای اللهم صل علی محمد وآل محمد استړي کوم نه قربان بشم خو صرف یو نتیجه در کوم کسا تاسو کې یو نگاه وی کنه زه لګیو ټچ در کوم معمولی غونډه کې سوریه ولا حالات سره سوریه کې د حالات د کسوي سوریه کې څه وشول دا یو انټرنیشنل گیم وو عالمی سطح باندې د اسرائیل او د امریکای د ترکیه نورو ملکو بشمولی پاکستان پورې دا گیم جوړ شوی وو یو کال نه د پلانینګ کېدو کسانو ته تربیات ملوېدو کسانی به تلیو پاکستانیان خپل چهره ورکې وخیالي دمشق مسجد اموي کې کسانو چهره وخیل نورو ځایو کې وخیل افغانستان طالبان لړو هغه چهره ورکې وخیل دا ټول ملکونه د دغه پروجیکټ حصہ وو کا افغانستان او کا پاکستان او کا نور ملکونه بقاعده یالته یو نظام ختمولو هغه کې کامیاب شو لغوي وغه د پاره دوی بهترین طریقې سره یو پلانینګ جوړ کو عالمی استکبار اسرائیلو او دا ډالري تقسیم شولې دا ډالر تقسیمولې کې زبدا د تایم څه تاسو هم خپل خطا محفوظ نه شوي غنای د غشيونه ویلې مو هم دشمن نظیر کیو تو تا کې دې شي ځون څوره بریخي خو دشمن ته وازن کې بریخي تو وازن کړي ده او ته پاتې چې دا کسان هم تکړه قوم ده بهادر قوم ده جوانان بهادر دي لذا اخت نظر کې کتو سو کسوي دا حالات متا تقریبا ډیر وخت نه جوړ شي دي کریټي کړي دي لیاره بندوا څکوا وا پروجیکټ کمپلیټ شولو پروجیکټ کمپلیټ شولې سم به تاسو ورسته حالات واکسوي چې صورت زې سره د مثلا خوالی طرف ته بیا ای د حالات افسوس دا د زبدا وایم د لیارو مسلې دي د سدي دا خپل منځو کې ګیله نشته ده د کوم دالته اډمنسټریشن ده ګورنمنت ده ریاست ده ګیله شکوان دوی نه ده دا اصل مسله اندوی نه ده مطلب دو څنګه کېدای شي چې ریاست یو روډ نشي سیف کوای ریاست یې ویل کې امن نشي کوي ما وای دا هغه پاکستان ریاست دی ټول پاکستان کې باوجود دا چې چورچبه دشمنونه پروت دی انډیا غونډه کې ور دشمن لري دی پاکستان کې امن قائم کړي دی انډیا چیلنج کوي نور ملکونه چیلنج کوي شي دا وی دی لکه کې امن نشي کوي ما وای شي بلا شک او شبه کوي ما وای شي خو ځکه و غوړي دوی امن کوي کله نو غوړي امن نه کوي خمودسی یو ریاست ته ریاست د خپل عوامو باندې رحم وکي دومره زیات هم خپل عوام پردي ماګني چې دلته قتل غارات کیږي دلته بچو قتل کیږي دلته روډو کې خالق په غنټو مړ کیږي فایرینګ کیږي ګوډو باندې پیرنګونه کیږي او ریاست مکمل تماشا کوي دا ډېر افسوس خبره ده زه صرف دا خبره کوم کسا پاکستان باندې بکور د موازړو خو ټول
او خاص کر چې کوم کسان ریاست کې دي ادارو ولا دي خاص کر چې کوم سرکاري کسان هغوی په کور زړه ځکه ونیو خوږوي دې واجه ته ښیم چې پاکستان د عالمي سطحې باندې بدنامیږي دغو ناامنیو واجې نه پاکستان کوم حد ته کوم ډګر ته راوستلو چې انټرنیشنل میډیا کې پاکستان دغو ناامنیو ذکر کیږي باقاعده ډېر افسوس خبره نه ده و یو شی زه دا عرض کم کسا بار بار مختلف کسان اپر کوروم کې د اپریشن او تقاضی کوي څه کوي حیران پاتې یم خپل ریاست ته چې کوم کسان خو یا هغه خو خیر دی او یا ریاست صدا فکر نشته دا پاته اوس نشته دی چې اپر کوروم کې څومره تعلیم یافته کسان مهذب کسان چې کله دغه علاقې کې سټیټ نه دی چیلنج شوی ریاستي کسان نه دي چیلنج شوي چې تا سیکیورټي فورسز نه دي ټارګټ شوي الحمدلله دا یو داسې مهذب قوم دی چې دا پټکو باندې تیریږي هم آرمی والا سره دوی سلام کلام کوي دې حدا پورې عملي دي لیدلي مولا کې چې مو خلک څه کله عید راشي آرمی والا ته بقاعده عید مبارکې کوي تحفې ورته وړي دا څه کوم کارونه کېږي ځنه وخت کې دوی ته پاته دی چې دا توري قوم د دغې خطې شیاو کارونه نه دي چې د کوم کارونه کېږي دا بیروني آلی کار دی چې ځنه وخت یونیم کار وکړي صرف څو فوټیجې موټیجې جوړ کړي وایستئ چې نه دلته چی شی دي دلته یاد وساتئ زینبیونو خبرې حسینیونو خبرې دا حیران پاتې یو دغه شي ته اول د لفظ باندې انسان په کار لږ سوچ وکړي زینبیون دا یې واقع دا دی دا د بیبي زینب سلام الله علیها نما دی چې څوک بیبي سره مینه لري هغه لیارې مانډې ولوي هغه ته د زینبیون نه ویلی شي نو دا ټول شیعه چې پاکستان کې دي که چېرته دي دا حسینیون دي فاطمیون دي حیدریون دي دا ټول دي ما بهرحال خو دا څه دغې علاقې کې څوک دهشتګردۍ کې ملوث وي یا حکومت په خلاف کرویو کې ملوث دا حکومت ته پاته دی ادارو ته پاته دی خو دا یو سازش دی بهرحال دغې علاقې په خلاف خو موږ ته یقین دی چې دا سازش به هېڅ کله نه کامیابېږي انشاءالله یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې اللهم صل علی محمد صرف تاسو خدمت کې دا نکته عرض کوم کسا بصیرت ډیر مهم شی دی زما تاسو د یوې واقعي تحلیل او تجزیه کوای شو هغه دا دی که تاسو ته صرف یو ټچ در کوم کسا سوریه کې کوم حالات تیر شول بشار الاسد چې کوم دی تاسو حزب الله غونډې ما ګڼوي انصار الله غونډې ما ګڼوي عراق شیعه غونډې ما ګڼوي یو سیکولر کاسو علویون شیعه یا نه دي دا یوه داسې فرقه دی صرف مولا علي مني نور نه مني ایران دې سره تعاون کړی و نن ورځې پورې چونکې د دې پلار بش حافظ الاسد ایران سره تعاون کړی و ما هغه تعاون ایران ورسره وکړلو خو د 2-3 کالو نه چې کله ایران ته تعاون ضرورت پیښ شوی دی دوی بیا ایران سره تعاون نه دی کړی ویلې چې کله طوفان الاقصی وشولو ایران غوښتل څه جولان ګولان علاقونه هم اسرائیلو سره یو فایټ وشي خو هغه ته نه پرېږدولو سوریې اجازات نه ویر کړلو او څو 2-3 کالو نه ایران ته هغه میزباني نه ورکوله کارشکني کوله ایران جرنیلان حزب الله کسان کمانډران اندغو جاسوسۍ واجنه شهیدان شول ایران دی ټایم کې او ته مدد پیشکش کړی و هغوی ولې څه نه مو مدد نه غواړو او دا چونکې سوریې ته د پیسو او اقتصاد ضرورت و عرب ملکو باندې اعتماد وکړو عرب لیگ باندې اماراتو باندې سعودیا باندې ترکیې باندې هغوی وعدې ورکړلې ایران یې بیا ورته کړلو او کندو یې ورته کندلی او کندو ته یې ور وغورځول دا د ایران بې وفایي نه وه دا د سوریې خپله بدبختي وه داسې به درته وایم خو موږ داسې یایو موږ سوریې مستقبل ته بیا یاد وګویو مسلمان ملک دی 85% 84% اهل سنت دی ورکې په کار دا دی اهل سنت سوریې ته زړه وخوږوي څه تقسیم نشي متحده پاتې شي او بل سوریه کوم پوزیشن و چې اسرائیلو په خلاف و هغه پوزیشن یې بدل نشي خانه جنگ یو کې شروع نشي ټوکړې ټوکړې نشي خو سوره تجزیه نگار دی هغه د تجزیه کوي چې سوریه به دا پوزیشن نشي پاتې چې کوم پوزیشن یې بشار الاسد دور کې وو ویلې چې د کوم ګروپونه رغلي د یو ګروپ نه دی هیئت تحریر الشام د څو ګروپونه جوړ شوی یو مکس اچار دی دوی صرف د بشار الاسد حکومت غورځولې باندې متفق وو نظام چلولې باندې متفق نه دي اوس هڅو د سوریې جنډې سره څنګه د طالبانو سپینه جنډه لګولې ده ټول سوریې والا خلک پریشان کړي دي
زموږ څخه دا وعدې نه وي شوي موږ خو دغه بنیاد باندې ورسره نه وویل ورته دا به طالبانو حکومت وي اوس ورته پته ولګېده چې نه دا حکومت خو د طالبانو دی نو خدای د رحم په وکړي مو هر یو مسلمان مل دپاره دعا کوي چې خدایه مسلمان چې ته ویلې نه دي خدایه محفوظ یې وساتې ما درته عرض وکړه زدران سید الشهدا بصیره ډېر مهم شی دا داسې لمبه چوړه ټاپک دی چې دې باندې یوه جلسې کې گفتگو نه کیږي